بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، د ټولو مخ کې ډیر ملګري راته وایي چې ستا ویډیوګانې نه راځي، ګوري نه. یقینا زمونږ پیجونه چې کوم دی نو سټرایک شوي دي. په دغه وجه باندې زمونږ ډېرې ویډیوګانې خلکو ته نه ځي. نو علم خان شیرپو پیجونه یا یوټیوب چینل چې کوم دی دغه شانتې په نورو نومونو باندې هم موږ پیجونه چلو، پیجونه شته دي. او زما ویډیو چې کومه ده هغه هر پیج والا ته کولو ده، هغه هر سړی اچولی شي. زه ویوز، لایک، ډالر دې له نه کوم. زه چې ویډیو کوم نو زه یم چې چاته دې څه پیدا میلو شي او چاته څه پیدا میلو شي. او د هغې ملګرو هم ډېره زیاته مننه کوم، کوم ملګري چې زمونږ ویډیو شیر کوي یا اپلوډ کوي. زمونږ دې وخت کې امن ټي وي نیټورک باندې چلیږي، ایوب خان شیرپو فاونډیشن باندې چلیږي، ایوب خان شیرپو باندې چلیږي، دغه شانتي شیرپو نیوز باندې زمونږ پیج چې کوم دی هغه چلیږي. په یوټیوب باندې ایوب خان شیرپو فاونډیشن په 2018 کې 3 لاک سبسکرایب لرل. په 2018 کې د هغې نه پس زمونږ هغه یوټیوب چینل چې کوم دی هغه باندې سټرایک داسې راغی چې هغه به د هغې نه بیا خوځینه. نو هغه 2,89,000 چې څه پکې بیا راکم شو، او 2,89,000 نه زیات چې کوم دی دا په یوټیوب باندې دی. او بل یوټیوب چینل هم ورسره چلو، هغې کې 16-17,000 باندې سبسکرایب دي. نو بالکل تاسو چې کم پیج نه ویډیو ګورئ نو دغه ایوب خان شیرپو هغه تاسو سرچ کولی شئ. ګرانو کتونکو، طبیعت هم ناسازه دی او د دې یوې هفتې نه بیماري وکړله، خو د هغې باوجود موږ خپل کار جاري ساتلی دی. خو خبره صرف دا کومه چې د انسان ډېر کمزوری دی. نوک یې خوږ شي، ګوته یې خوږ شي، خپه یې خوږ شي، غوږ یې خوږ شي، یو غاښ یې خوږ شي، سترګه باندې وړه شان دانه روخیږي. دا اوس د دې سترګو دا مرض راغلی دی. نو ډېر معمولي څیز دی. او اسمان هم په سر راټینګ کړی وي. غرور، تکبر، اناپرستی، ظلم، بربریت، جبر، زیاتی. او بیا روزانه وینو. د شیخ صاحب خبره مې اورېدله چې هر سړی دې په خپله محله کې سوچ وکړي چې د هر کور نه د هغه د سترګو د وړاندې څومره جنازې وتلي دي. خو بیا ارامه ته موږ ارام نه وایو. زمونږ په دې سیمو کې وګوره که نه، د آیسته کاروبار دومره عام شوی دی. دې وخت کې صرف پشکلاوتي قومي یوه جرګه ده چې هغه په دې لحاظ سره آواز راپورته کوي. خو چا نه چې تپوس وکړي لوړه پیسې چې پار سره پیدا کړي دي، خو موږ پکې خوشحاله یو. صحیح ده، ته پکې خوشحاله یې. زه دا وایم چې کله انسان بیمار شي، لکه زه دې وخت کې زما طبیعت ناسازه دی، دونه روټۍ نه شو خوړی، زړه ته څه کېږي نه. دغه زمونږ ژوند دی، دغه زمونږ چې کوم دی نو وجود دی، او دغه زمونږ هغه زور دی چې بیا د ټینګې نه یو. نو یو خو مې په دې باندې خبرې کولې چې هر وخت د الله شکر ویستل پکار دي، او الله ته موږ او تاسو ټولو له متوجه کېدل پکار دي. ډېر زیات ګناهګار یو، ډېر ګناهګار یم، ډېر. حدیث هم دی، علما هم وایي چې کوم سړي ځان ته ګناهګار وي دله به خدای پاک موقع ورکوي د بخښنې او د ګناه نه د بچ کېدو. چونکې په ما چې کوم بختانونه، تورونه یا سوشل میډیا ټرایل څنګه وچلېده، الله پاک ما له کوم همت راکړه او د دغه هر څه مې مقابله وکړله. بیا دې کې زه د خپل خاندان ډېره زیاته مننه کوم چې زما خاندان پکې وکنځلې شو. کمې کمې خبرې زما خاندان ته ونه کړی شوې، مړي یې راله وکنځل. خو هغوی له ما حوصله ورکوله، د حالاتو مې مقابله وکړله. نو ګرانو کتونکو، د الله څپېړه ډېره بل شانتې ده. د الله د څپېړې نه دې مسلمان وساتي. الله دې موږ د غمونو نه وساتي، الله دې موږ د اولاد د درد نه وساتي. دا نیتونه ټیک کول دي، ځان کې په حقیقي معنو کې مسلماني راوستل دي، او ځان اسلام ته متوجه کېدل دي. او زما علماو ته خواست دی، نن سبا د آیسته کاروبار چې ویم که نه، یا د غلطه دنده چې ویم، نو بعضې د علماو زما په اړه کې ډېر زیات قدر دی. خو
په دغه دنده کې بعضې دغه خلک هم میلو دي په منبر باندې چپ دي د ایسپرو سودخور منافق په ضد باندې خبره نه پورته کوي. دغه یوه موقع وي چې د جمعې په مانځه کې ډېر خلک ناست دي یا په جنازه کې ډېر خلک ولاړي، دا یو موقع وي خو یو لس کسه پکې دا خبره په دې غوږ ووري. لکه بل ورځ به زه تاسو ته وایم زموږ په دې علاقه کې لاټرۍ کېدې، دا ګاډي به په لاټرو باندې وتل، پوسټونه به کېدل خو یو ولې هم نه رامخې ته کېده چې ښه پرشر زیات راغی نو عالمانو په فتوا جاري کړه چې دا آرام دي. د هغې نه پس هغه بارګین والا هم وایي چې یاره موږ ته پته نه وه، موږ ته د فتوې نه پس پته ولګېدله چې دا آرام دی خراب کار دی نو ځکه هم دا پرېښودله. نه زه خو دغه یو خبره کومه چې موږ یو کاروبار کوو نو په کار ده چې دغه کاروبار د اصولو نه ځان خبرو. الله سره تجارت او تجارت یو ډېره مقدسه پیشه ده نو چې موږ یو تجارت کوو چې دغه تجارت په طول باندې موږ ځان رسو د هغې د مقاصدو نه موږ ځان خبرو چې دې کې ثواب هم دی او دا به موږ په کومه طریقه باندې کوو. لکه ناب تول کې موږ کمې او کمزورۍ دا کوو نو موږ له په دې باندې ځان خبرول پکار دي چې موږ یو کاروبار کوو او دغه کاروبار نه موږ خبر نه یو چې دې کاروبار کې دا کار آرام دی دا پکې دغه دی نو هغوی بیا دا فتوې نه پس خبرېږي دی رایې درست رایې بیا هم ورته خیرای تحسین پیش کومه چې هغوی یو ډېر ښه دغه باندې راغلی چې موږ خبر شو نوره به موږ دا لاټري د آرام کار دی دا به موږ نه کوو. دا زموږ په تنګي کې دا لاټرۍ دا سیسټم ډېر زیات شوی خو د علماو خو کتل که نه علماو چې فتوا کله جاري کړه نو دا انتخابي پرشر په سوشل میډیا راغی هر ځای کې په دې باندې باس مباحثه وشوله چې داسې یو سیسټم روان دی نو دا زه ګڼم چې دا کمزوري ده. او دې وخت کې علماو ته زمونږ سترګې لکه څنګه چې په دې صوبه کې دې وخت کې د جمعیت علما اسلام پول حکومت دی، ګورنر هم د هغوی دی، وزیر اعلی هم د هغوی دی، خو موږ ډېر ومو چې نګران حکومت دی خو نه حکومت د جمعیت علما اسلام دی. نو په کار دا ده چې دې وخت کې انتظامی خپل کار کوو، بیروکریټو خپل کار کوو. زه به درته چارسده کې داسې پټواران په ګوته کومه چې اوښانې په بډه کړل د پټوارانو به درته وایم نومونه به یې درته اخلم دا یاد ساتئ ښه ډېر زوره داسې پټواران به درته وښیم چې اوښانې په بډه کړل. حیران به شئ چې هغې کې سرکار څومره میلو دی او کرپشن په دې صوبه کې او بیا په دې ضلع کې څومره عام دی. نو غورې دا یاد ساتئ چې تاسو وایئ چې دلته کې زما اختیار نشته او دلته زما اختیار نشته نو دې وخت کې په ټوله صوبه کې د جمعیت علما اسلام پول حکومت دی، وزیر اعلی هم دی او ګورنر هم دی. نو په دې خبرو باندې سوچ وکړئ او دا هر څه به درته زه په خو ژوندی وم ژوندی او ژوندی پاتې شوم ولې چې زه دا حالات نشم زغملی نه د چا نه یریږم او نه شرمیږم او نه د چا د کوره راله راځي په ځان نه خره تېروم په جیب کې مې روپۍ نه وي حق نشم پټولی او د الله کیمره لګېدلې ده او هر څه په هغه ټول ځان د پوره کولو کوشش کوم چې څه ماته اسلام وایي او څه زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم زموږ دپاره لارښود دی چې په هغې کې بعضې علما هم په هغې نه دي پوره او موږ په خپل کوشش کوو چې حق وایو په هر ځای کې وایو دغه شعر وایو چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. نو دلته اوښان په بډه شو کرپشن انتخاب ته روان دی. بله ګراني ده د خلکو اوسان خطا شو دې وخت کې په پښتونخوا کې زنا داسې عام شو د مجبورۍ نه د مستۍ نه د مجبورۍ نه خلک مجبوره دي خلک بچي خرڅوي او د پاسپورت دفتر ته لاړ شئ نو تاسو ته پته ولګي 300-400 کسان روزانه پاسپورت یې جوړوي او پاکستان پرېږدي تښتي. هلته د مسافر هم بد حال دی هلته کې خو مسافر لاک روپۍ پاکستان ته رولیږي نو د هغوی د هغه ځای د 1000 روپو برابر نه دي څه پیدا یې نشته خو بیا ړی په ځای وي چې زه یو کس یې ګټي خپل بچي یې پرېښودلو ژوند یې په دو لګېدلی دی. مونږ ته ډېر مسافر په ویزو کې دوکه ورسره کېږي بېګاره سره دوبۍ نه یو کس رابطه کوله چې دلته کې اوس مونږ
ځان خو ځای که خو موږ چې چا رالیږلو کوم ایجنټانو ډېره لوی پراډ یې راسره کړې دغه شانتې سعودي کې دغه شان عمان کې ملیشیا کې ډېر په دې ویزو کې ډېر احتیاط کوي خو دا ادارې شته دی نه چې په ټریول ایجنسو په دغه خلکو باندې نظر وساتي ادارې کار کوي نو بس لوټ مار دی او انخطي دي څوک الیکشن ته ځان پوره کوي او څوک نوکرۍ به درته ووایم چې نوکرۍ په دې نګران حکومت کې څنګه روانې دي او پوسټینګ ټرانسفر باندې څونه پیسې لګي نو ډېر بد حال روان دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ګرانو کتونکو څو خبرې مې سره شریکولې ډېره مننه